ډاکټر محمد عاطف خان وایس چیرمین کریم خلیل فاونډیشن. دا علاقه چې دا باړه او علاقه ده دلته موږ اطلاع میلاو شوه چې دلته یو کس دی او هغوی کور کې تقریبا 15 کسان دي، 8 پکې فیمیل دي او 7 چې کوم دي نو هغه میل دي. هغوی ډېر زیات غریبانان دي. نو هغه موږ ته ذبیح الله صاحب موږ ته ریکویسټ وکړو چې دوی لپاره اختر لپاره نه پیزار شته نه کپړې شته. نو هغه موږ چیرمین صاحب ته رابطه وکړه. چیرمین صاحب ماته وویل نو موږ نن راغلي وو دوی سره په خپله د دوی بچیان دي. نو الحمدلله کپړې وله موږ راوړې. انشاءالله د دوی شوز به مو شي اختر دپاره. هغې اختر نه مخکې به انشاءالله هغه دوی ته میلاو. ډېره مننه سر. تاسو خپل تعارف وکړئ او خیبر کې داسې څه نوره اراده شته د سوشل اکټیویټیز لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد اقبال دی او زموږ په زیاتره په هر علاقه کې لیکي کوشش کوو چې داسې قسم اکټیویټي وکړو. سپیشل کوم چې زموږ سره د بزیر علاقې دي مضافات دي خاص کر خیبر په دې کې موږ د ډېرو نورو کارونو هم داسې سوشل اکټیویټي کولو کوشش کوو. انشاءالله مخکې به راوړو. ډاکټر صاحب ته څه وایي؟ السلام علیکم. د ټولو نه اول خو مونږ چې کوم دی د ډاکټر صاحب او د دغه کلیم خلیل فاونډیشن شکریه ادا کوو چې مونږ ورته د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلۍ له پلیټفارم نه چې کوم دی ریکویسټ وکړو چې یاره دغه شانتې دلته ډیزرونګ فیملی ده او دغه شانتې ضرورتمند ماشومانان دي او هیڅ قسمه څه دغه ورسره نشته سهولت یا څه دغه ورسره نشته څه سورسز. نو مونږ ریکویسټ وکړو مونږ چې کوم دی د اشید صاحب هم شکریه ادا کوو، د کلیم خلیل فاونډیشن هم شکریه ادا کوو چې راغله او د امانت چې کوم دی دې ته هینډ اوور کړو. په خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی خیبر کې څومره اکټیو؟ ماشاءالله زمونږ په دلته چې کوم دی په خیبر کې زیاتره کارکنان هم شته دی او منسټران هم شته، اپوزیشن لیډرز هم شته دی او یوت ایم پی ای هم شته دی او زمونږ چې کوم دی روان وخت کې چې کوم دی د ډېر اکټیویټي کوشش دی چې وکړی شي په خیبر کې روان. اکبره ته څه ویل غواړې؟ زه پسې دغو مشرانو ډېر شکریه ادا کوم کنه چې مسؤل یو غریب سړی یم لکه مسؤل یې مو یو راکړي مخکې وچار کړلو کنه او لکه مسؤل دیوه ګوټه کې مسؤل پنځله थोड़ा सा सोन مسؤل څنګه گزارا کیږي چې تو زه به خیر د مسؤل لور شو مو هغه به صحیح کړو مسؤل تو څه خپل مسؤل هغه به تو څه وګورو. بل لکه دا خو کپړو موجوده منډه سره وواله تو بل غم کړی و کور دیولونه نشته هغه بره کې څه نو رګه والا چې پاس شاجو کې نو سی و بس کی وګور کنه تو کنه او بس پر ګرمي کې سب گزارا پکې کاونن دا څه پریزر واغشت راي ولکه مسؤل پاختر کې مون مسؤل په ما سره نام هغه واس نشته راځي هغه په شمول له ما کپړې ما پرې بس دا تو څه لا غره وکړ. سرجی دا یو ریکویسټ ز کوم د ویډیو کې کړو د دې کور دی دغه دیوالونه نشته او غره کې نو هر څنګه ځانور هم ور باندې راتلی شي اني ټایم. د هغې لپاره تاسو څه کوشش وکړئ؟ انشاءالله موږ د کریم خلیل فاونډیشن د پلیټفارم نه به موږ پوره خپل کوشش کوو. هغه به تاسو صرف دونه وکړئ چې د هغې موږ ته به د ویډیو شیر کړئ او هغه چې کوم زموږ ډونرز دي هغوی سره به موږ دا شیر کړو. هغوی طرف نه چې موږ ته څه ریسپانس راشي نو انشاءالله العزیز دا به موله کوو. ځکه چې نن سبا کوم حالات روان دي، کو هغه معاشي حالات دي، کو هغه نور داسې غریبانان کسان دي چې هغه د غربت د لیکن نه لاندې دي، د هغوی وضع شته نه. نو انشاءالله موږ کوم مخیر حضرات دي، کوم شتمن خلک دي، هغوی ته سپیشل ریکویسټ کوو چې داسې قسمه خلکو سره ودرېږي. ضروري نه ده چې هغوی د چا په لاس باندې دا خپل کوم د زکات پیسې کوم د خیرات پیسې دي داسې هم کولی شي چې په خپل کوم ګاونډ کې په ګاونډ چم کې چې کوم دی نو هغوی خپل غریبانان وګوري او هغوی ته د هغوی په سر باندې لاس کېږي. ځکه چې د هر چا خپل ډېر زیات مسایل دي او هغه مسایل چې کوم دي نو انشاءالله موږ به خپل کریم خلیل فاونډیشن د طرف نه به موږ پوره کوشش کوو او دا به انشاءالله موږ مخکې وړاندې کوو چې څه ریسپانس موږ ته راشي انشاءالله دا به موږ ورته کوو.